بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام او اوریدونکو مسلمانانو شاگردانو عوامو علماء کرام او علماء الحمدلله بویږي خو د عوامو ذهن کې یو شبهه وا او ذهن کې یو شک راپورته شوی دې لپاره چې آیا د دې دوه کتابونو دا کوم چې موږ ډېر په خوارۍ سره لیکلي دې دوه کتابونو بارکې چې سوشل میډیا باندې کومې خبرې ترې شوې دي چې آیا دا اغلا کړل شوې دي او دیتا چورمین ویلی شي یا دیتا غلا ویلی شي نو آیا د اسلام او د شریعت او د علماء دیوبند د تاریخ هم دي تغلوي او کنو یو مخصوص کسان دي چې کوم دي اغلا د وجه د شهرت د حصول لپاره وي او د علماء هغه کردار کشي کوي نو دا هغه لپاره چې موږ د علماء کردار کشي الحمدلله شرګل دارالعلوم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاسم سے د بخاری استاد زما الحمدلله کردار کشي را ته نه خودلی او دلایل الحمدلله متخذلی د اساس وړاندې کتابونه دي ان شاء الله د دې سوشل میډیا او د دې کنزلو د دې تمام استشوی آیا دا حقیقت څه دی او آیا دا څنګه جمع شوي دي زمون علماء کرامو او اکابرینو دا جمع کړي دي کنه دي جمع کړي او دا غي بارک ان شاء الله العزيز زمو دا ویډیو اخیره پورې به ان شاء الله سره اوسئ او د حق سره به کوم دي حق وینا ان شاء الله العزيز کوي چې علما او طلبه خو ویږي زمو دا ویډیو عوام ته څنګه چې دا غي په ذهن کې ازالي راغلي وي کردار کشي شوی وا د غلا او د تمامو الزامات لګلې شوی بهتان لګولې شوی چونکی موږ هغه وخت کې ځکه دا غي صفائی نه کوله تمویل آنے والا وقت خود بتائے گا یہ کتاب کیسا لکھا ہے کیسا محنت اس میں ہوا ہے پدی کی سونه محنت شوی دی چې طلبه کرامي اولاو کی اقیت په پته لګي چې ردی کې سونه محنت کړلې شوی او عوام ته د احساس نه کیږي ځکه د علم کتاب دی نو دا هغه علماء د لپاره دا خصوصا به زدا ویډیو جوړوم چې آیا ما دی کتاب کې کوم مجموعه را جمع کړی دا دا مې خپل د اکابرینو په طرز او طریقه را جمع کړی دا او کومه خلا مې کړی دا نو دا به ان شاء الله العزيز تاسو به فیصله کوي اخر پورې ان شاء الله العزيز ما سره ان شاء الله مو علماء علمی میدان کې به ان شاء الله العزيز خط جواب ورکو د خلکو ذهن سازي بم کو علمی میدان اولنی الحمدلله د قرآن او د حدیثو د فقهنا د شان د قرآن او د حدیثو د معتبر کتابونو د صرفنا د نحونا او د شان د تفسیر المنطقنا دي سره سره د احادیث او ذات الدین د کتابونو د ټول نو ان شاء الله العزيز تاسو ته یو مختصر نسخه او دلیل ان شاء الله ذکر کوم چې اولنی ابتدا چې دا وینا کړی دا د هغه ځای نو ان شاء الله العزيز شروع کوو اولنی کتاب تاسو دته وګورئ دا درس تقریر دی درس تقریر دا د هدایت النحو شرح ده او حضرت مولانا بهار علی سید دامت برکاتهم العالیه لیکلی دا به د دې په دې بل طرف باندې چې دا کوم سدي دا کوم لیکل شوی دي نو دې ته تاسو وګورئ په دې کې چې دا کوم درې مقدمې لیکل شوی دي په دې کې چې د وصف کم تعریف دی په دې کې کوم د وصف اقسام دي دا ټول دې ته وګورئ او اوس تاسو ته ما کله چې تاسو د دې ان شاء الله د دې تصویر به موږ وباسو تاسو ته به شیر کوو چې دا ټول درې ونه پانی ویل دی وختي مشکل دي تاسو ته پانی زویم نو تاسو به هغه تصویر ته ګورئ ان شاء الله دا غینه دي سره سره دا دی وقایت النحو دا شیخ الحدیث حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه د ابن عباس چې کوم محتمم دی د ابن عباس کوم شیخ الحدیث دی دا وقایت النحو اغیلی کلی دا اوس د اغي او د دوی لیکل تاسو د دې موازنه وکړئ د دې بالکل هوبه هغه لیکل دي بالکل هوبه هغه الفاظ دي هغه د وصف تعریفات دي هغه لیکل شوی دي او د دې تصویر به ان شاء الله موږ پریدو دا صرف یو دوه درې ځایونه زه تاسو راړم نور ټول کتاب دا چې دی په دې کې جمع شوی دی اوس دې کې دویم ځای زه تاسو ته راړم دې کې درس تقریر کې اوس ګورئ زمایر
ضمائر چې درس تقریر کې کم شوي دي دي کې درس تقریر په دې باندې به ان شاء الله د ضمائر چې ضمیر څو قسمونه دي واجب الاستتار جائز الاستتار ضمیر مرفوع متصل منفصل دا اغي تصویر به ان شاء الله زه تاسو ته پریدم د درس تقریر دویمه حصہ دویم تصویر ان شاء الله دي سي دا وقایت النحو ده د دې سره به تاسو وګورئ دا د کتاب مینځ دی ها د کتاب مینځ دی او د دې تصویر او هغه تصویر به تاسو وګورئ بالکل خوبه الفاظ دغه دي دغه الفاظ دي وسو راځو دي خبرې لا دا کتاب چې دی د دې کتاب نه د شیخ الحدیث حضرت مولانا قاسم صاحب نه دی شاګرد 2 میاشتې مخکې چاپ کړی دی څومره 2 میاشتې مخکې دا چاپ شوی دی وګوره چې دا 2 میاشتې مخکې چاپ شو دا 2 میاشتې پس چاپ شو نو آیا اوس به مالا جواب پدې باندې ملاويږي چې آیا د دې استاد نه غلا کړی دا او کو دې استاد د خپل شاګرد نه غلا کړی دا اوس بل کدی پته لګي چې دا ټول کتاب پدې کې موجود دی دې تغلا نشي ویلې او کومه چې درس ارشاد الصرف او درس نحوی ما ولیکو د یو عالم د پاره جدا مرتبه او د بل جدا د پاره فیصله نو دا به ان شاء الله عوام کوي چې آیا دا کتاب لیکل شوی د مدرس د ابن عباس هغه نه کیږي هغه ته دعاګانې نه کیږي هغه ته غل نه ویل کیږي هغه ته بد کردار نه شي ویلې هغه ته بد اخلاق نه شي ویلې هغه ته ګستاخ نه شي ویلې او صرف چې تاسو لګی دا صرف په محمد علي باندې لګي نو آیا دی وقایت النحو والا چې کوم تاسو نه مثال په تور کردار کې شي ویلا دوی دې دا فیصله وکړي چې آیا مونږ دا کمی فتوی لګولې دي زمونږ دا فتوی خدا مونږ په خپل شیخ الحدیث باندې ولګولې ځکه دا فتوی خو په شیخ الحدیث یې ذکر علی چې اول چاپ شوی دا درس تقریر اول چاپ شوی د 2 میاشتې مخکې د دې ثبوتونه موجود دي د دې چې کوم دي کتابخانو کې د دې راتګ شوی دی الحمدلله د دې تاریخ معلوم دی دا اول شوی دا اوس دی استاد آیا د دې عبادتو نقلا کړی خپل شاګرد نه اغلا کړي وګوره تاسو الفاظ وسو مناسب دي نو دی ولګوي اكو مناسب نه وي نو بیا د تاسو الفاظونه بیا همیشه لپاره اجتناب وکړئ فیصله پتا سمانی زرا زم ویم نمبر دلیل طرف ته اعراب القرآن دی زما بلارس دا د ابن عباس کوم شیخ الحدیث دی مولانا قاسم سے دامت برکاتهم العالیہ زمون استادم دی دا اعراب القرآن لیکلی دی دا اعراب القرآن پدی کی تلک الرسل آیات نمبر 253 تاسو ترو ماتی کله چا پیر کړی دا دي تاسو ګورئ توای دا ترجمه او دا ورپسې چې کوم کتاب دی دا ګورئ دا د علامه لاهوري سے ترجمه ده قرآنی عزیز دی تو ګورئ قرآنی عزیز دې کې موږ دا سپاروي بالکل تاسو دې ګورئ دغه ترجمه دا کوم چې علامه لاهوري صاحب کړی دا نو شیخ الحدیث صاحب نقل کړی دا نو آیا دغه کتاب نه چوری غلا شوی دا او کنه دا د خپل طرف نه لیکل شوی دا جی وای تیز وای हमने इनमें से बाज़ हमने इनमें से बाज़ को बाज़ तर्जुमा बाज़ वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाई और बाज़ के दर्जे बुलंद किए और हमने ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को सरीह मौजज़े दिए थे और इससे रूह कुद्दूस के साथ कुव्वत दी थी और अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग जवान पैगम्बरों अलैहिस्सलाम के बाद आए और आपस में न लड़ते बात इसके कि इनके पास साफ हुक्म पहुँच चुके थे लेकिन इनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया फिर कोई इनमें से ईमान लाया और कोई काफिर हुआ और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में न लड़ते लेकिन जो चाहता है करता है دا الفاظ کم علامه لاهوري سے نقل کړیو دا شیخ الحدیث سے د ځانه ترجمه کړی د علامه لاهوري سے د قرآن چې کوم لفظي ترجمه ده د هغه نه نقل کړی زه پښتو دویم زم راړم ये 153 वाला
ان المنافقین دي تقوري ان المنافقین في الدرك الاسفل ان المنافقین في الدرك الاسفل دي آیات مبارکه ته وګورئ دا علامہ لاہوری سے ترجمہ دا شیخ الحدیث سے جی تیز ہوا منافق اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہی ان کو فریب دے گا اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں جی دا گوری کتاب بند کریں دا اعراب القرآن دی شیخ الحدیث حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالی لکلی دا ابن عباس شیخ الحدیث سے دا علامہ لاہوری سے لکلی دی نور الله مرقده دا اغي لکلی دی دوی دا ټول د شورون والا دا څومره صفحات دي د شورون والا تر اخیری صفحه پوری د تاسو د صفحه اخیری خیمه 725 صفحات چې کوم دي د علامه لاہوری سے شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاسم سے په اعراب القرآن کې چې کوم دي نقل کړي دي قرآن کې نقل کړي دي آیا اوس تاسو د فتوی مطابق دا کوم فتوا چې تاسو لګولې ده چې دا اغلا کړلې شوې ده او دا اغلا شوې ده نو آیا علامه لاہوری سے چې دا ترجمه کوله او دا یې نقل کوله نو شیخ الحدیث چې د صرف او نحو دومره تحقیق نو آیا د ترجمه کې ولې دومره تحقیق نه کوو چې ځان یې لیکلی وي نو کو آیا دا نقل کول دې کې کېدی شي او دا نقل د نورو کتابونو نه نشي کېدی نو آیا دا فتوا صرف محمد علي ته راجعه ده او که دا فتوا ستاسو د قول مطابق تاسو خپل شیخ الحدیث کوم چې کوم دی هغه راجح کړی ده نو دغې لحاظ سره زه دویم نمبر دلیل یو مې تاسو ته د هغې د مدرسې نه درس تقریر چې هغه د شیخ الحدیث حضرت مولانا قاسم صاحب نه قاسم صاحب د بهارلي مولوي صاحب نه د خپل شاګرد نه بس دا کومه وقایة نحوه چاپ کړې ده نو د هغه کتاب یې د خپل شاګرد کتاب یې پکې ټول راغستی نو آیا دغې ته هم د اغلا ویلی شي خو نه شي ویلی دې سره سره تاسو ته دریم نمبر دلیل هغه پیش کوم ګورئ دا زما په لاس کې معارف القرآن سری معارف القرآن یو خو دا خبره ده چې خلک وایي چېرې دا نوم دي نه دی ورکړی ګورئ معارف دا مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمه الله لیکلی دی دغه شان معارف دا چې دی ادریس کاندوی صاحب لیکلی دی افسر چې دلدون کې لیکلی دی دغه نوم دی نو آیا سکی مفتی شفیع سے په هغه باندې مقدمه درج کړي دیو په هغه باندې مقدمه درج کړي چې آیا تاولې زما د کتاب نوم کې خولو زه تاسو ته اوس دې ځای کې به تاسو ته یو تصویر پرېږدم په دې کې د کراچۍ یو عالم دی هغه درس تقریر نهمیر درس تقریر ارشاد الصرف لیکلی مولانا مختار صاحب د کراچۍ دی هغه لیکلی دی خپلې مدرسې کې پڑھاوي نو دې کې ګوره معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب دا ترجمه لیکلی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا دا د دې خپله ترجمه ده دا د دې خپله ترجمه ده دې ته وګورئ خو دې بل ته وګورئ دا تقي مفتی اعظم پاکستان تقي عثماني صاحب د اسانه ترجمه کوم نقل کړې ده نو دا یې د مفتی شفیع صاحب تفسیر هم نقل کړی دی ترجمه هم نقل کړي او خپله ترجمې په کې مینځ کې دننه ذکر کړې ده نو آیا دا اوس دې ته به موږ غلا وایو چېرې مفتی اعظم پاکستان سے دا د مفتی شفیع صاحب تفسیر راواغستو په مینځ کې پکې خپل تفسیر ولګو نو آیا زمونږ د علماء دیوبند او اکابرینو کې آیا دا غلا شمارلی شي که نشي شمارلی وګورئ دا دلته دوی ذکر کړې ده د معارف القرآن دا ترجمه د تاسو د کتاب دوی ته ونیسئ ربنا لا تزغ قلوبنا دی آسانی ترجمه تھا سو گو رہی اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں ہیرا پیدا نہ ہونے دی اور خاص اپنے سے ہمیں رحمت عطا فرمائے بے شک تیری اور تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی ہو کر ہے دا د آسان ترجمه دي ته وګورئ دا د مفتی اعظم چې اوس هم ژوندی دی دامت حیاتهم الله رب العالمین دی لوی عمر ورکړي د آل اف دی ورلد مفتی
چې کوم په دنیا کې منل شوی مفتي صاحب دی وګوره دوی دا اسانه ترجمه دا تقی عثماني صاحب خپل ترجمه ده لیکن د مفتی شفیع صاحب چې کوم تفسیر نقل کړی دی په هغه کې خپل ترجمه نقل کړی ده وګوره دا خو لفظي ترجمه ده تفسیر دا غره نقل کو او ترجمه پکې خپل ولګوله وګوره نو آیا اوس په موږ نسبت دی خپل اکابرینو ته د دغه الفاظو کو چې زما په زبان باندې ناراضي بالکل ورته نشو کولای نو کو آیا الفاظ کو دا فتوا الته نه لګي نو په محمد علي باندې ولې دا فتوا بیا هغه لګي چې آیا تاسو کوم دی دا چوری کړی شوی دی او دا غلې کړی شوی زه تاسو ته اوسو بلا نسخه پیش کوم ربنا لا تزغ قلوبنا دا کو یو سړی وایي چې دا خو وفات شوی او ځکه را نقل کړی دی ځین خلک وایي کنه چې مفتی شفیع صاحب رحمه الله هغه وفات شوی دی او تقی عثماني صاحب ژوند دی د وفات انسان ارسه نقل کولای شي نو بل دلیل ته پیش کوم ګلدسته تفاسیر دا د شپږو تفسیرونو نه د شپږو تفسیرونو نه د خپل تفسیر نشته ها د شپږ تفسیرونو نه د آیات مبارکه لاندې شپږ تفسیرونو اقوال د ذکر کړي نو آیا څوک به دا وایي چې دا مولانا عبدالقیوم مهاجر مدني مدذله العالی آیا د شپږ تفسیرونو نه غلا وکړه آیا په دې باندې د فتوا د غلا لګي او په هغه کې دی ګوره ولدسته تفاسیر استاد زخیمه دی مولانا عبدالقیوم حقانی سے د تقی عثماني سے مفتی اعظم پاکستان ترجمه بدی کې نقل کړی دا اوس تاسو هم ګورئ ربنا لا تزغ قلوبنا اوس ما تاسو ته ویلا دا الفاظ به اوس دا به ادا کی دا ولدسته تفسیر دی او د تقی عثماني سے ترجمه نقل کړی دا تو وای دا دینه وای ربنا لا تزغ قلوبنا یا ربنا لا تزغ قلوبنا دی تا گوری اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹھیل پیدا نہ ہونے دے اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائے بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی ہوگر ہے نو دا ګوري د ګلدسته تفاسیر دا د څو تفسیرونو مجموعه ده د شپږو لکه تفسیرونه کې چې کوم اقوالات دي په یو آیات کې د یو تفسیر نه راغستي په بل آیات کې د بل نه نو موږ وسوایو چې دا ګلدسته تفاسیر والا چې دا کوم اته جلد کتاب دی د شپږو تفسیرونو نغلا کړی د خپل ولسنه ورتل پلولا سنورتلو آیا دای دا شپږو تفسیرونو ولي او یا دا شپږ تفسیرونو والا با د الفاظ دغه وینا کوي چې کوم د الفاظ زما په زبان ناراضي یا به د کردار کشي کوي چاہے تاولي زمونږ کتاب نه چې کوم دی زمونږ تفسیر نه چې کوم دی غلا کړی شپږ مقدمات په پد باندې درج کیږي وګورئ دا تاسو ته د ګلدسته کم چې دوان حي دوان ژوند دي مفتی تقی عثماني سے هم ژوند دي او دې سره سره د حضرت مولانا عبدالقیوم مهاجر مدني مدذله العالی هم سدي ژوند دي دا مې د ژوند دي هغه فتوا ذکر کړل چې وګورئ ته هم دا نقل کړی دي نو په کتاب کې څوک د چا قول په کتاب کې چا څوک د قانون په کتاب کې څوک د چا صيغه په کتاب کې څوک د چا نقشه ذکر کی په دی باندې نه د اغلا حسابيږي او نو د اغلا نسبت کیږي او چا به ولګو نو بیا خپل اکابرینو باندې د اغلا هغه چې کوم دی فتوا او ټاپه لګای دي هغه تاسو ته تفاسیرونه ذکر کو اوس د فتاوجاتو کې چې کوم اهم فتاوا ده فتاوا قاسمیه ده فتاوا قاسمیه دی فتاوا قاسمیه کې تاسو اوس د سوال ویم تاسو به دي تفسیر پرېدم تو کیا فرماتے ہیں سوال شویدی علماء دین مفتی متین شرع ذیل کے بارے میں وضو میں سر کے مسح کے لیے ماء جدید لینا کیسا ہے واجب ہے یا مستحب دا سوال شویدی ہاں یہ سوال تو گو رہی دا سوال شویدی دا سوال شویدی اس جواب پا گدار اوالا دی جواب تو گو رہی ہاں دی جواب تا دا گو رہی دا جواب پکې راوړوي تفصیلی ته ذکر کوم اوس ګورئ دی جواب کې چې کله دا جواب ورکو
कि सर के मसे के लिए मैं जदीद लेना लाजिम है या नहीं, इसमें उलमा के दो अक़वाल है। और दाई जिकम जिक्र करी दी वही अल जवाब सही अहकर मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी वही दा कम अल्फाज और दा कम जवाब ची मा नकल को वही दा दी बलो कफल पतावा की जमा करे वही मा दी द पतावी न रागस्ते रे दा टूल मखी द चाद अल्फाज न रागस्ते रे दा मौलाना अहकर सुलेमान पूरी रहमहुल्लाह दा आगीने जिकम दे सकड़े दे दा रागस्ते नो आया उस बा दा अहकर मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी दा बरालगी दी फतावा कासमिया वाला तबा दा जिकम दे खपल फतावली के लिए दफा सूजिल दा दिगी शिवी द जिकम फतावली के लिए दा किताबुल मनाजिल 19 जिल्द द्वेम जवाब जो वर्कड़े द सोना 19 जिल्द दा 19 जिल्द मतलब 19 किताब दी फतावी दी हजरत मौलाना सलमान मंसूर पूरी बीच दा 19 जिल्द किताब निकले दे नो दप की फतावे कासमिया अल्फाज नकल करी दी और दी फतावे कासमिया वाला दागा अल्फाज नकल करी दा जवाब अलहम द मिलावी वो आया तब उस पागा माने रद गई जे जमाने किताब नकला करी दा और तब पागा माने अगला कई फतावा कासमिया वाला माने जिता सलूर जिल्द किताब से वाकड़े दे 19 जिल्द दी पके जमा अगला करे दे नो आया दादी काबिरीन अगला करे दा ये काबिरीन के अगला निस्बत की पदी अल्फाजो सरा पदी फतावा जातो की बिल्कुल निशी की दिले दा शादा हम यो किताबो अगा लिखले शवे दे ये सरा सरा वो सता सुता द तफासिर न पारिख इंशाल्लाह हदीस फिqh तमराजम क्योंकि टेम मुख्तसरम दे गोरी दा जमा पलासी तफसीरुल मंतिक दे सरे तफसीरुल मंतिक दी तारीफ करे दे तारीफ बेता सो गोरी दा तारीफ दी तम को रही او बे सता सबबिल किताब के मराड़ो मा दी के हम दी तारीफ तसव्वुरी बदीही तसव्वुरी नजरी दी तारीफ तम को रही दा चाकड़े दे दा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला गंगूही रहमतुल्लाही अलैहि खड़े दे दता तो स्क्रीन मानस्कारी उसको दा लिखले दे तौजीहुल मंतिक दा मौलाना बहारली से शिकम दे इब्न अब्बास मुदर्रिस दे दावत बरकातुहुल आली अगी लिखले दे उसको री तक तारीफ ताकम ची लिखले शवे दे उसको री दा इल्म तारीफ से उतरा दा इल्म तारीफ तक शांति करे दे सही देता तक तारीफ करे उसको री तसव्वुर बदीही तसव्वुर नजरी दी के मोरी आगे तक मोरी नु ची दा किताब मौजूद दे नु दी त जरूरत छा तो दा लिखी नु पका दे ची तारीफात को ले जुदा की केना वली दा द दीन जी कम दी तारीफात रागस्ती दा हो गला शवी दी केना दा हो द दुई द कौल मुताबिक पखपल उस्ताद माने दा पतो लगी چې دا د مولانا عبدالله गंगोही से अपना द तारीफात را پټ کړی دي دا तारीफात را پټ کړی بلکې زه بداوم چې د منطق څومره کتابونه دي راکړه د منطق کتابونه دي کې یو مولانا فردوس حقانی سے هم لیکلې افا کی تفصیل کړي تلخیص المنطق دي کې دا یو جنۍ عالم ده اغي لیکلې اغي هم د तारीफात نقل کړی دي जमाल المنطق از مولانا حماد جمیل سے نقل کړی دی دم پکې دا تعریفات چې کوم دی هغه ذکر کړی دي دې سره سره زما خلاص دا تقریری ساغوجی دی ساغوجی کې هم دا الفاظ نقل شوی دا تعریف تقریر روی دا مولانا بهاری سے نکلی دی تق الفاظ دا تفسیر المنطق پکې نکلی دی دا مولانا عبدالله سے دغه کې کومو ته نسبت کو دا غټه پلګي او کو دي کې کومو دغه تعریفات پکې کوم دی هغه نقل کړی شوی دی کی سراج المنطق د اساغوجی بل شرح دا مولانا منظور سے بھی گلی دا پدې کې د علم د تعریفات تصور بدیهی تصور نظری هغه تاسو زه په پانه دوخیم نور تاسو دا کتابونه وګورئ نو آیا دا یو کتاب موجودو د مولانا عبدالله گنگوہی سے دیتا لکه خلق زینه وای کنه و چې دې ته ضرورت و دې دونه کتابونو ته دا دونه کتابونو ته ضرورت و اکان دې چې دا کتابونه لیکلي چې تعریفات خو بدل کړي وې کنه دا تعریفات ولې نه بدلای دا د مستقبلنا اوس مولانا عبدالله صاحب کله ذکر شوی دی او د دین اوس تاسو مویل په دې وخت زمانه کې په دې
وخت کې تقریبا 13 کسانو دینه دا شرح او دا کتابونه ولیکل اق الفاظ نقل کو او اسمه مولانا عبد الله صاحب وی او دغه شاګردان به وی چې مولانا بهارلی صاحب یا ورپسې دا نور چې څومره دي آیا دوی زما د کتاب نغلا وکړه دوی بد کردار دي دوی بد اخلاق دي دوی عاقشوي دي ولې زما د کتاب نه نقل وکړو دا خو د خوشالۍ خبره ده مولانا عبد الله صاحب سجده لګئی چې الحمدلله زما د کتاب نه تعریفات د علم د پاره زما مقصد علم دی هغه خوارش دي سره